عمر ابن عبدالعزیز نن 1400 کاله مخکې تیر شوی. د عدل او د انصاف خبرې پرېدا، خو د عدل او د انصاف دا علم چې مړ کېدو ته نږدې او خلک یې تپوس ته راله جامې ډېرې خیرې دي او و بادشاه او جامې خیرې دي. نو خلکو یې کور والاو ته وایي چې دا جامې ډېرې خیرې نه دي، بدل یې کوي ورته. کور والا په جړا شو، ویل بله جوړه یې نشته، نو څنګه یې بدل بله جوړه یې نشته. بادشاہ دی یو دی چې څو وخت کې مړ شو، ادیرې ته یو د لحد په غاړه چې څو وخت کې کټ کې خو نو د اسمان نه یو وریځ راغله او په وریځ کې یو کاغذ راغله او کاغذ د په سینه کې ایښوی شو. چې خلکو وکتو نو په کاغذ لیکلیو چې اما بسم الله الرحمن الرحیم، دا الفاظ پکې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز الله په خپل امان کې قبر تواسطه د ماف د اسمان نه ولا کاغذ دا بیگا ماته اشتباه وا سارم پیدا کو. پال صحابه کې حافظ ابن حجر لیکلی چې دا کار عمر ابن عبدالعزیز سره شوی چې په لحدې کټ پروت دی او د اسمان نه کاغذ راولېدو چې امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز. خلق داو مونږ نه ساوتی نه چې په جهنم کې داخل. عزیزانو که منځونه هم د دې خلکو، که روجې ویم د دوی خلکو، او که عدل او انصاف هم د دې خلکو. شریعت نن مونږ د شریعت نوم زمونږ ملک هم شریعت بنچونه جوړ شوي. ضیاءالحق صاحب جوړ کړي شریعت بنچ ته او شریعت بنچ ته. شریعت ستا ملک یا د پیرنګي په قانون هم عمل نه کېږي. لږ چې سرمایهدار دی، لږ سرمایهدار دی په 302 کیس کې کور کې ناست دی او ضمانتي، او غریب سړی په 107 کې په میاشتو په جیل کې پروت دی او ضمانت یې نه کېږي. داسې ده که نه؟ سرمایهدار چې 302 یې کړی او په کور کې ضمانت وشي، او د غریب په 107 کې 109 کې په میاشتو ضمانت. ا د انګریز په قانون هم عمل ستا په پاکستان کې ختم. شریعت خو پرېږده. شریعت څه ته وایي؟ شریعت دې ته وایي د ابن عباس د کور پرناله وه، باغې کې د باران اوبه به چې راتلې نو د مسجد نبوي دیوالې والې. حضرت عمر حکم وکړ چې دا پرناله لرې کوي، دا دیوال وهي، دا دیوال خراب. پرناله وغورځوه. ابن عباس راغه او قاضي ته رپورټ وکړ چې امیر المؤمنین زما د کور پرناله غورځولې ده. پرناله پیژنئ؟ قاضي نوټس جاری کو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شي. عدالت ته پیش امیر المؤمنین
عدالت ته پیش ولاړ کینه جیوه زه خو مجرم په ما دعوه شوه تا دا پرناله ولی غردول عدالت ورته وی دی پرناله د مسجد نبوی دیوال والو او بابا پاغه ورتلینو مال چې دا جماعت به خراب شي ابن عباس ورته ویلی چې دا پرناله ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې دلته کې ما د پیغمبر په حکم یې خو تا ولی وګورئ امیر المؤمنین عدالت ته وایي چې ته سزا راکې که ځان له خپل سزا ورکړه وای عدالت ورته اجازه تو کو چې تخپل ځان له سزا ورکړه وې دا سړی با زما په دی وګوخ پیګ دی او دې دیوال ته به چتیږي او دا پرناله به بیا په خپل ځای او زما په وګو بسوري عدالت فیصله شریعت دی ته او انصاف دی ته نن مونږ انصاف او زه مولایم د خان او د غریب جګړه مال راشي یو خان دی یو خوا غریب شب قدر کې یو مړی کې ناستونو یو مولا راغی یو طالب را نږدې شو ما ته دا مولانا پیژنې مالنا ویل دا خان خوی مولا خان خوی مال خان خوی سوی وی چې د خان او د غریب جګړه راشي کنه نو غریب په حق ای خان په نه حق خان همیشه په نه حق ای نو ویل چې د دې جګړه راشي نو دی وایي چې دا خان خوی او دا غریب غل خو نو ول دا خان خوی مولا مونږ خان خوی مولا اوس مال به امیر المؤمنین او د یو غریب سړي فیصله راشي او زب امیر المؤمنین دم جستا پوګو به دا سړی سوريږي دا توقع زمونږ د ایمان نه کوله زمونږ د ایمان یا زمونږ دسی زمونږ ایمان خو منټ کې پکوړه خرسي منټ نو زمونږ کې ایمان هغه سزا چې کوم از امیر لنشم ورکوله هغه سزا به زه چری غریب ته ورنکم نو ما دوی ته وی چې جمعه بازار باندې کار نه کیږي دا ټول یو ملک دی غریبان دکانداران 3/6 فوټ کې مرانی صحیح دا د منډي لوی اړتیان چې دي دارو دا لوی سرمایدار چې دي دارو دا لوی کوټیداران چې دي دارو اوس تا وګوره په پاکستان کې چې کومه دوايانې جوړي پاکستان یو خدا چې کوم ملک دوايانې بار ملک نه امپورټ کی اغه نه پاکستان کې چې کومه دوايانې جوړيږي ورشه داغه د نرخ پختنه و ما دې ګوډو درته پرون 15 کیپسول په 55 روپیا ده 15 کیپسول په 55 تاسو د عقل خبره د پاکستان جوړ کړی په پبو کې کارخانه نه داغه جوړ کړی شربت ته 100 روپے دی 15 سال به خرو د ټوخي شربت ته دي کې څه شه دی وایي چې سدرۃ المنتهى بحیات پروت په دې قهر نن ستا ټول ملک
دوائی نه بدی مریض مری اغسطه نشي ډاکټر سپیشلیست به خوده نشي استدیر 40 روپے ورځ دیاړي کې تب خزه خرڅه 300 روپے فیس په سپیشلیست پیدا کړي خزه به خرڅه 300 روپے 300 روپے په اته ورځې در نمخ کې علي او اته ورځې پس بدی بیا نمبر راځي ډیر شکر دی خدای پاک مورم په قصد بلا وانه ډیر خکار دی سم کار در سره کی سب ته پوښ سکیږي قوم سره خدای خو ظالم نه دی کده ها خبره کوي خدای ظالم دی خو عادل دی نو چې موږ خدای پرېخه او د بنده اسره مغستی وي او بنده پسې ګرځي سارا ته وې زه خو دغه شم پرون دا مال ډېر خو تاسو سره 32 لک روپے دغه سی مونږ هرور الوګي سره ما ګوډي خوږي کی ډاکټرانو ته وزن کم مال کور دی وران شه دا پری دی ما دا پری دوا سي 8 غټ زغټ دومره نه خدا وای چې پويګم وزن کم کا مال راشه په نوخار کې او میا سه بوسی کی زما په 15 عمر غټ دا غاډو ګوډي نو غټوالی خبره نه ده خبره ده بیماری ده پويګي نو عزیزان عرض میں داو چې روجراله خله څنګه چې د خوراک سکاک نه بندوي غیبت بم نه کوي پردی بد بنوي کوشش بدا کوي چې کم مالت کې اوسه گئی ځان نمز برګونی جوړ کړی دي کم مالت کې اوسه گئی التب پټ پته لګوي چې اسنه چې د چارو جبې چيو نه ما خبره پوي گئی رو جماعتي ټیم کې جمعه ده کنا چيو باندې برو جماعتي اسنه چې سو کوبو ماته اسنه چې د چا د پښمنی د چيو بندوبست اسنه چې د چا د پښمنی د روټای بندوبست دغه بلټا وای دغه تبګور عمر ابن عبد العزيز یو جوړه ولې و بل ولې نو د مرګ په ټیم کې چې خیرونو جامو کې مرش زکه چې فکر بداو نو خدای دې موږ سره دا فکر دا چارونه او دا پیکاوړې ما خام کې په بازار کې لګېدلې زباري او سړی ګوتای روان اچار پیکاوړې سموسي دي ور سره د صدر نه دغه دي شامی کباب پنیر دی لانه پروسه کال روزه کی چارته یاره پنیر دی خوشي ما که چارا وړو په خپل پیسو خدا کوال خپل پیسو به کتارا وړو زبه خودم را بروړي چې را سره د لساتو کسوش ول ډونګا یو ډونګا را لګوم د دې ځای خان دی دغه ځای کم خان میتودی دی ته پوښ عام خان دلته بار ولاړی چې زما خبره وو عام بزرګ دی دا دې ځای خانان چې دلته یو بجمونځو کې بیا راځي دلته زما دا ګډې وډې او لن سي کوي لن چې زر خلک په دې به تاسو څوک پړاوي بچا
تراوی هغه جماعت ګوري چې پکې امریکنۍ انجینی الله الله ختم چرته کیږي هغه جماعت خو شاګ پکې یو صف نیولا تو چې ته پروژه کې د قران دا یو غنټه ورنکې او دو سپاره پکې وا نه اوري تب د مرګ نرسته د دې قران د شفاعت پته پلانی جماعت کې لنډې تراوی هغه له بروان پلانی جماعت کې لنډ مسکی زي بیخ بنیاد باسه شکلم د قسم په خدای دې چې دا ضمیر مې نه غواړي چې دا وایم چې یاره دې سړي سره دې خدای وایم چې خدای په سلور بونی ضمیر که منځ بیګار ټوکی دي مخول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو شپه ختم یو ختم به د ورځې کولو یو ختم به د شپې کولو او یو ختم به بیا په تراویح په یو روزي میاشت کې به یو شپه ختم خلق خداو مونږم خلق منز لند لټو تراوی لند لټو عزیزانو دې ټولو سيزونو ته سوچ رو جماعتي ټیم کې خاص خیال کوئ سا چار مچار دي ځان ته غستې چې لری نه کم از کم په گاوند کې درنا چې سړی به دغه پاتې نشي پیسې خدای دولت درکړي خوار غریب وګوري دی روزه کې ورته یو من وړواله یو ډالډې ډبه ورته واله یو لس سیر چینی ورته واله نیم سیر چای ورته واله چې دا ډوبه روزه ستا په دې معاملې سٹارټ شي الله به داغه د روزو ثواب تاسو او چې دا کار دی کول قسم په خدای دې طالب نور دولت داسې شی دی چې څومره ورکه در پسې برای څومره او چې ځان نه د قارون وسه جوړ کړو هغه ستله بدیم وجه جوړه چې هغه ته بدر نه دري ایو سړیو زما جمعات کې اوتر ګرځیدل چرته وخو کې ته غوټه پریو ویل مولا صاحب غرق مال سوچ ویل د عمر موړي میلا مال چې څ ډیر شیبتی ورکی چې غوټه پیدا شو پکې 15 پاو مال دادی د عمر موړي ویل ما سره هم دا شی نور څاډو نه را سره دا مې د عمر موړي و نو غوټه د عمر موړي بم درنه چا کې چې د خدای مال نه او د خدای د غریب او د بندگانو مال نو دا توفیق د خدای درکې